من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مشير له ولا وزير له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. گرانو عزتمندو مسلمانانو رونو، خصوصا جماعت اشاعت التوحید والسنہ غیورو محنت کون کو پا توحید او پا سنت باندے مینو رونو، دا اللہ تعالی عظیم احسان نے چه دا توحید او دا سنت محبت دا هغه د پاره محنت دا هغه د خورولو او دا هغه د حاکم کولو دا هغه د غالب کولو او د بادشاہ کولو محبت هغه زمونږ او تاسو په زړونو کې اچولې ده. دا دومره عظیم الشان اجتماع بغیر د دنیاوی لالچ او د تمنه او بغیر د دینا چې اخر کې پدی ورسی چې مال به اوټ سوک را کوي یا چې کمنو ما سره به په فلان کې دنیاوی کار کې ملګری سوک وي، بغیر د اوټ او د نوٹ د مطالبه نه خالص مخلص د توحید او د سنت په محبت باندې راجمع کېدل، دا عظیم الشان او هستو قرآنی محنت ته د حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی او دا هغه د سالارانو او دا هغه د ملګرو دا هغه د عظیم الشان او شاګردانو محنت ته چې هغه په داسې طریقې سره منګ او تاسو ته د قرآن او د سنت بیان کړی دی، په داسې انداز هغه زمونږ او تاسو تربیت کړی دی چې منګه د الله تعالی او بندگان او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان جوړ کړیو. منګه ځان طرف ته نه یو رابللی، منګه ذاتی رائے طرف ته نه یو رابللی، منګله پلاس کې قرآن او سنت را کړی او زمونږ د ملګرو دا هغه دعوت قرآن او سنت طرف توی، دا هغه پروګرام هغه د قرآن او د سنت رڼاوي او د قرآن او د سنت د خورولو وی. دا اجتماع گویا کی خپلو وفات شو شیوخو اغی تا پا زبان حال دا اغی ارواح تا او جواندو استازانو او جواندو شیوخ تا یو تسلی ورکول غواړي چې مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبی پر مرقوم تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا، چې انشاءاللہ الرحمن منگ استاسو حلالی شاگردانیو او منگ استاسو حلالی امانتداریو، تاسو په توحید او په سنت کی د خپل سر او د خپل عزت او د خپل مال پروا نه وکړي، نوم سر تکتلیو، نوم خپل عزت تکتلیو، عزتم قربان کړو، سرم قربان کړو،
معلوم قربان کړو خدا الله تعالی د توحید جنډا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنت و محبت اغستا سو د لاس نه چاغست نو دا اجتماع اغی ته دا ثبوت ورکي چې ان شاء الله الرحمن تاسو د بدن په وینو باندې دا مساله پاللې وا منګه الله ته دعا کو پلا پولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں اغید زړه په وینو باندې اغید سر په قربانو باندې د عزت په قربانو باندې د توحید مشن او د سنت مشن ژوندې ساتلو اغی هیڅ پروا نه وکړي نه د حالاتو پروا کړی و او نه د خپل ځان پروا کړی و اغی غر سره سر جنگاولو و اغی د الله تعالی توحید او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت اگر غرزولو ته نو پرې خودلی اکمنګ راو غرزیګو راو دی غرزیګو د هر طرف نه پاغی باندې د تکلیفاتو د اعتراضاتو برمارو چرتا د اعتراضاتو چرتا د کانو چرتا د اډوکو هر غاړه تا چولې چرتا جیلونه چرتا د جیلونو نه جنازې خواغی په دې باندې ولاړو چې موږ د الله بندګانیو او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امتیانیو چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے دا ہر طرف نہ پاغی باندې د اعتراضونو برمارو خو په باردار ونه تل وریږي کانی نو ورته ګوره چې باردار ونه سکا اغی همیشه د کنزلو جواب په کنزلو نو کړي د کنزلو جواب په توحید او په سنت باندې کړو ستاد طرف نه فتوی راځي ستاد طرف نه کنزل راځي ستاد طرف نه بدی او رد راځي ستاد طرف نه وهل او ټکول راځي زما د طرف نه چې راځي منشاخ بلندبار پر از میوه توحید از هز راه گذره سنگ زدن عار ندارم زتا ته توحید او سنت ملاویږي زما د طرف نه وتا ته توحید او سنت ملاویږي دنیا قتل شي دنیا تماشا کول شي چې کم ځای ته د اشاعت او توحید او سنت فرد رسیدل دي چې د دنیا کم خطی ته او کم زمکی ته د الله تعالی د توحید دا داعی رسیدل وي چې هغه د اشاعت التوحید و سنت په یو ډند کې وبسکلی وي هغه د قران او د سنت نه دغه آبیاری شوی وي د یو چنې د یو طالب جان د دنیا یوې خطې ته رسیدلی وي هغه ځای به د قران کریم درس وي هغه ځای به د توحید او د سنت आवाज وي هغه نه ځان ته خلق رابلی نه خپل ډله ډیرول غواړي نه خپل پارټي ډیرول غواړي هغه وای چې د الله تعالی والا ډیر شوي د الله تعالی د دین والا ډیر شوي ټیک تا د یو طرف نه د بل طرف نه د اعتراضونو برمار شروع شي سوک یو سوکی سوک بل سوی خفا اما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض دا الله تعالی د توحید دا داعی دا الله تعالی د توحید په مشن کلک او مضبوط ولاړوي کلک او مضبوط ولاړوي ثابت قدم ورہتے تھے ہر حق کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر هغه باندې چې چا چې کمندونو د توحید او د سنت په باره کې څوک راپورته شوي نه وي دا غزړه کې دا راځي چې ما جوړې توحید نه دی بیان کړي شیخ سید پینډای رحمه الله تعالی
ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې کله با یو علاقې ته نو تپوس په وکړو چې کوم عالم بوله دعوت ورکړو یو عالم بوله دعوت ورکړو چې راځي به چې هغه به ته نو تپوس به وکړو داسې د عام خلکو نه ځان به ناجانه کو ورته به وي دا مولوي صاحب څنګه سړی دی نو چې خلکو به وي ډېر ښه سړی دی او هېڅ چاته څه نه وایي نو هغه به وفرمایل چې خبیثه پلیده د پترا مسئله بیان نہیں کیتا چې دی خبیث مسئله نه ده بیان کړي خلک د صفتونه کوي چې دا ډېر ښه سړی دی او چاته اډو سوی نه خپل کار سره کار دی او چې کله به چا وویل چې یاره جي توبې ته وباسم سخت سړی دی او بد دا لګیای کله یو پسې کله زیارت پسې کله په بل څه پسې لګیای نو هغه به وفرمایل چې او بندې د پترا مسله بیان کیته چې سړی زوی مسله بیان کړې ده د هغې مزاجو عارف شیخ صاحب رحمه الله تعالی یو ځل یې وفرمایل وی یو ځل مې د هډوکي داسې خوږېدل وی ما چې یاره دا ولې خوږېږي ما چې اوهو نن دې په توحید باندې وال نه دي خوړلي نو د یو کلي ته لاړلمه وی په هغې کې چې کمدنو زیارت و وی هلته مې ښه ټیټ د مسله د توحید بیان کړه وی منجوران را پڼ شو وی مرګ لی ووالم سمې ووالم وی ما چې ایله مې هډوکي چاپي شو ایله مې هډوکي چاپي شو هغه شیدایان او فدایان د توحیدو دا غي میشن خلقو له په جولای کې قران او سنت ورکولو د توحید او د سنت میوي ورکولو نه د اعتراضات پروا نه چې کمندنو د وهلو د ټکولو پروا ک اغي رعیل اول میر صاحب رحمه الله تعالی با د شیخ القران رحمه الله د سخت وخت شاګردانو ته بدریان وي ک اغي بدریانو او هغه خلکو هغه مهنتونه نه کولې نو نن به دا اجتماع چرته وي کاغی ته دا د توحید او د سنت مسله دا د ځان نه نوې خوږه دا د ځان نه نوې خوږه او هغه په دې توحید او سنت په مسله کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قدم قدم نوې خې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کله اول دی میدان ته شو اولانای شروع یې وکړله په سالمه دنیا باندې یو تور صادر خورو قرآن کریم ویلی دی ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض چې قسمه قسم تیاری وي یو طرف ته اغا نصوصو یو طرف ته حقیقت او فطرتو او بل طرف ته تیاری وي د تیارو او د فطرت مقابله وا یو طرف ته شیاطینو او بل طرف ته فطرتو یو طرف ته حقیقتو او بل طرف ته تیاری وي د تیارو او د حقیقت مقابله وا حقیقت دا چې دا کائنات الله تعالی د خپل ځان د ښکارا کولو لپاره الله تعالی دا کائنات د خپل بادشاہي د ښکارا کولو د پاره پیدا کړو حقیقت دا نو دا کائنات دا د الله صحیح ده دا کائنات دا الله او د دې کائنات بادشاہ الله او دې دا کائنات د الله دی قران کریم کې صفا ویلي دي له ما فی السماوات والارض اخو صرف دا غدي له ما اسمانونو زموږ کې جسدي اخو دا غدي ستا په کې شي دي له ما فی السماوات والارض کپه له وای نه پويږي نو له ملک السماوات والارض بادشاہي صرف دا غدا بادشاہي دا غدا بادشاہی اس دینال ٹک دیے بادشاہی لائق دا صرف دا غسر لائق دا فتعال اللہ الملک الحق
بادشاہ صرف او صرف سوک دے اللہ تعالی دے دا حقیقت تے دا فطرت تے دا حقیقت تے او دا فطرت تے چھ دا سالم کائنات صرف او صرف پیدا کون کے ہم سوک دے اللہ تعالی دے چلون کے ہم سوک دے اللہ تعالی دے قرآن کریم عجیبہ کتاب دے چھ دا سکار کئی یجمل و یفصل کل کل بیخی پلنڈو وی الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر پیدائش داغه دے نو آرڈر بوم دا چاوی داغه وی حکم بوم داغه وی بادشاہی بوم داغه وی چھ پیدا کڑے اگه دے نو حکم دے پہ دی بل چاو چلی گی دا کما خبر له الخلق والامر بادشاہی داغه دا حکومت داغه دے نو شروع شی تفصیل شروع کی خلق السماوات والارض جعل الظلمات خلقكم من طين ثم قضى اجل خلق ما في السماوات وما في الارض سخر لكم ما في السماوات وما في هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا پیدائش تفصیلو کی او پلنڈو وی پوگدو وی چی جزیات جزیات کلیات کلیات طول چی سدین و اللہ پیدا کردی دی سلم والم زان سڑکوی جعل الکلیات والجزیات کوارد دی او کا غٹ دی کوگد دی او کا لنڈ دی خو طول پر طول چی سدینو چا پیدا کردی دی اللہ تعالی پیدا کردی دی ورسرائی تفصیلو کی چی چلون کے ام گو رے آگا دے چلون کے آگا دے دانگینی چی پیدا اکڑل نو چلائیے بل سوک چی پیدا اکڑل نو چلائیے بل سوک چلائیے صرف او صرف سوک اللہ تعالی چلائی اللہ تعالی سورت اعراف کی فرمائی پیو آیات کریمہ کی ددی اگدوالم ذکر کی او ددی تفصیلم ذکر کی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين اللہ تعالی فرمائی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بر کائنات پیدا کون کے اللہ دخکت کائنات پیدا کون کے اللہ فی 6 ایام نور پسی ویل ثم استوى علی العرش ثم استوى علی العرش ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائل چی پینڈا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی با ترجمہ کولا ثم استوى علی العرش پھر تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہیں کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے پھر تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے بادشاہ بانے مستقل پخپل بادشاہ کی اچھاتا محتاجہ ندے ثم استوى علی العرش بادشاہی پیدا کون کے اللہ تعالیٰ دے نو چلون کے اللہ تعالیٰ دے لہو ملک السماوات والارض فتعال اللہ الملک الحق بالاو بلندر دے آغازات چھ الملک الحق بادشاہی بالکل دا غسارہ مناسب دا الملک الحق بادشاہی دا غسارہ مناسب دا اقبال یوزائی کی وئی سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تاکو ہے
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، ایک وہی ہے حکمراں باقی بتانی آزری. بادشاہ چې دی د دې کائنات صرف او صرف څوک دی؟ الله تعالی دی. دا کائنات الله تعالی دی له پیدا کړو چې الله تعالی په خپل بادشاہي وخی. الله رب العزت فرمایلی دی سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق. یقینی دا چیزو دی تزان خیمه خپل نخی ورته خایم فی الآفاق پاترافو دی عالم کی، دی ټول عالم کی ورته ز خپل نخی خیمه داسی ورته خپل نخی خیم. وفی انفسهم او د دی پدی خپلو ځانونو کی ورته هم خپل نخی خیم. حتی یتبین لهم انه الحق. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم. یقینی خبر دا ارزای کی سین زرد زردنی خان. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق یقینی دا چیزو دی تزان خیمه خپل نخی ورته خیم پدی اطرافو دا عالم کی او پدی کی هما دا دی پدی خپلو زانونو کی ورته دا زان نخی دا سی ورته دا زان نخی خیم چه حتی یتبین لهم حتی یظهرن ویلے یظهرن ویلے حتی بانم نه ویلے بانا چه حتی بان لهم حتی یتبین وی. دا یتبین عالمان د تفسیر ذکر کئی چه دی تا دا سخکار شی چه اوگه شی دا تا سوکوی چه تا اوگه شوی کده دیر وی چه نیم اوگه زو نیم اوگه زو نیم اوگه نو اوگه ده کنه ده. یتبین علم استراری تا ہوئی چه ده پکی اڑو اختیار نوی او ده تا بلکل خکارشی چه انه الحق بلکل ده با اڑو ده که پتوال نمحسوسی او کده رد کئی نو رد کوله نشی. ده دی وجنا پا توحید کی او دا اللہ رب العزت پا بارا کی جگڑ کون کی تا اللہ تعالی خصیم مبین ویلے دے. سیوتا ویلے دے خصیم مبین چه دے دی کی دا دا خالص جگڑ دا یعنی دا سر پا دی کی سا قسم دلیلو نشت. ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی وی نطفہ گویت کی او موجود نیست، نطفہ گویت کی او موجود نیست، بودرا نابود گوید بود نیست. وی دا ساس کی نا پیدا تا گورا او دیم دا اللہ پا توحید کی او دا اللہ تعالیٰ پا ذات کی دا اللہ تعالیٰ پا صفاتو کی جگڑ کئی حتی یتبین لهم انه الحق ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. دا سالم کائنات چه دے اللہ تعالی دا دید پارا پیدا کرو چه اللہ تعالی خکارشی دا اللہ تعالی وجود خکارشی دا اللہ تعالی صفات خکارشی دا اللہ تعالی بادشاہی سشی خکارشی چه دی کائنات بادشاہ اللہ تعالی دے داغی بادشاہی دا اللہ تعالی سالم حضرت انسان اغیم دید پارا پیدا کو چی برا کائنات پاگی کی بادشاہی وا دا اللہ تعالی سوا بادشاہی وا اللہ تعالی پری کت کائنات کی خپل بادشاہ اکس کارکو دا خپل بادشاہ فوٹوی کارکو نو اللہ رب العزت او فرمائل وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
یقینی دا چې زه پیدا کوم په دې ځمکه کې یو چلونکی د حکمونو خپلو یو چلونکی د بادشاهۍ خپلې چې دی به په دې کائنات کې زما بادشاهي چلی او زما بادشاهي به ښکاره کوي انی جاعل فی الارض خلیفه دا آسمانی بادشاہت دا الہی بادشاہت دا اللہ رب العزت بادشاہت دا فطری بادشاہت سنگ بادشاہت فطری بادشاہت دا د فطرت تقاضا وا چې د کائنات د ذری ذری مالک څوک دی الله تعالی د دې کائنات د ذری ذری چلون کې څوک دی الله تعالی دی د دې کائنات د ذری ذری علم چې دی نو چا سره دی الله تعالی سره دی ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبین کل شیء احصیناه فی امام مبین سالم کائنات ذره ذره دا الله تعالی په علم کې دا الله د حکم نه دا الله د اجازت نه بغیر د دې کائنات ذره ذره خوځیدلې نشي دا د دې کائنات تقاضا وا دا د دې کائنات فطرتو دا د دې کائنات حقیقتو چې بادشاہي د چا ده الله تعالی دا وقت ریدو سرا کان الناس امتا واحدا کان الناس امتا واحدا وما کان الناس الا امتا واحدا فاختلفوا پدی حقیقت باندې زنی خلکو خاوري اچول دوړي غرزول پدی باندې کیچړ اوچاول پدی سيزونو باندې پدی حقیقت دا نور یې په غوتا پټاو د الله تعالی د تعظیم مقابله کې د مخلوق تعظیم راويستو د الله تعالی د عبادت مقابله کې د مخلوق عبادت راويستو د الله تعالی د اطاعت مقابله کې د مخلوق اطاعت راويستو د الله تعالی د حکومت مقابله کې د مخلوق حکومت سکو راويستو چیرې راوچت کړي دا غیرنا د تت کولو د پاره دا غیرنا د ختمولو د پاره دا حقیقت د پټاولو د پاره د اغه فطرت د ختمولو د پاره دا غي د پاره دا سيزونه را بیدار کړل دا سيزونه را اوچت کړل یعنی خلق انسانان چې په کم لار باندې روانو نو اغه لار دړج نشوا اغه لار د ګرد غبار نه ډک شوا اغه لار چې دا نو پاغي کې د تلونکو نشانات ختم شو چیرې په دې لار سوکتلی دي پدی لار وے سوک دے داغی لاری تلونکو آغا منڈونس شو ختم شو انسان حیران دے انسان پریشان دے لارشتا خلار تیار دا لارشتا خلار صدا تیار دا پاغ لار کی مناری لگول پکارو ستاسو فکر دے پاغ لار کی لیٹونه لګول پکارو چې یو لارویزی چې هغه ته لار سیده شي وبالنجم هم یهتدون پاغ لار باندې ستوري لګول پکارو پاغ لار اشاره لګول پکارو چې په داسې ځای او په داسې مزي وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في البر والبحر پاغ لار باندې مناری لګول پکارو الله تعالی مناری لګول شروع کړل الله تعالی مناری را لګل شروع کړل د نوح علیه السلام نه ابتدا وشو صحیح ده د نوح علیه السلام نه آدم علیه السلام حکان الناس امه واحده الله تعالی
مناری لګول شروع کړل. نوح علیه السلام، هود علیه السلام، هغه انبیای کرامو هغه په لاره مناری لګولې د یو خاص قوم د پاره، یو خاصه مناره. ٹھیک شو؟ د یو خاص قوم د پاره خاصه مناره لګوله چې تاسو بس په داسې راځئ، تاسو په داسې راځئ. انبیای کرامو هغه مناری لګولې، خو لار هم انتهایی وسیع لار انتهایی وسیع لار. آغا لارم یو ځل تکمیل ته ورسېدله، یو ځل کمال ته ورسېدله. نو هغې کې په جمع باندې لیټونه لګول پکارو، چې په جمع باندې په هغې کې چې کمدنو لیټونه لګېدلې وي، دا طرف هم متعین وي، دا طرف هم متعین وي، خي طرف ته هم لیټونه وي، ګس طرف ته هم لیټونه وي. انبیاء کې پچا ایثار غالب، پچا دعوت غالب، پچا زہد غالب، پچا حسن غالب، پچا نرمی غالب، پچا گرمی غالب، پچا جلال غالب، پچا جمال غالب. یو داسې هستی پکاروا چې هغه جامع المحامد کلها وي، چې هغه ټول محامد، هغه ټول ښکلاګانې په یو ځای باندې راجمع کی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آنچی خوبا همه دارند تو تنها داری. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شیء وتفصیل کل شیء وهدى ورحمة ما فرطنا فی الكتاب من شیء. اللہ تعالی اغلار واضح مکمل، اغا صفات مکمل چې په ټولو انبیاء کرامو کې کما خوبی وا کنو علیہ السلام کې یا قومیو نو نبی علیہ السلام وی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم. نوح علیہ السلام ہوئی، ہود علیہ السلام ہوئی، شعیب علیہ السلام ہوئی، صالح علیہ السلام ہوئی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبی علیہ السلام ہوئی یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس. اغی قام تا یو خاص قام تا خاص دیوہ لگا ولا، او نبی علیہ السلام طول دنیا تا تکمیلو کو او وی ویل یا ایوہ الناس. دا نبی علیہ السلام دا دورنا لگ مخ کی اگا طول دیوی اگا تت شوی، اگا رناگانی اگا سشوی تت شوی، پاگی کی لاروے نو. لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. بالکل چاتلار نو معلومه نا پاغ خپل باطل کی شکیان کی دلم نا، پاغ خپل باطل کی شکیان کی دلم نا، پخپل باطل مذہب بے قسم خوڑ چی واللہ چی منگ پا حق یو منفکین مترددین. پاغ خپل کی شکیان کی دلم نا ترسو پوری چی داعید اللہ نو راغلے، چی کل داعید اللہ رب العزت راغے او آغا دا زمکی دا بادشاہانو دا زمکی دا حکومت خلاف دا اللہ تعالی دا حکومت دا اللہ تعالی دا عبادت آواز بلند کو نو آغا باطل پرستوی یا خدایا منگوی که منگ پر ٹیکیو پکی نمونگ خوم جوڑی ٹیکو نیو نو کوی نمانا نو کم از کم شکیان خوشو کنا.
کم از کم څه شو شکیان شو. دی وجنه عالمان وای موحدین لا ډنکی کی چوٹ مسله توحید بیانول پکار دی زکا کدی توحید نه بیانې او دی سنت نه بیانې نو کې دی شي چې باطل پرست دا یقینو کی چې مونږ پسیو پاغه په حق یو نو چې دې مسله بیان کی نو دې به وای خلق به پوه شي نو څوک به وای چې او هم خو بالکل په غلطه یو او هغه چا سره به سوچ شي پیدا شي سوچ په سره پیدا شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کی اگر ناګان تتوی د الله تعالی عبادت نو د الله د عبادت په ځای کې 300 بوتان لټو د الله د عبادت په ځای کې 300 بزرګانو بندگی کیدا په حکومتي جانب کې یا د قصرا ډر چلیدو یا د قیصر حکومت چلیدو د الله تعالی حکومت په نظر باندې نه د الله تعالی عبادت نو د الله رب العزت حکومت نو د الله تعالی حکومت نو په دې ټول دنیا باندې من الظلمات بعضها فوق بعض فطرت باندې خلق صادر خور کړو په حقیقت باندې خلق دوړي اچولې وي حقیقت چاته نه ښکارېدو. یو مرد میدان هغه یو دعوت را واغس د صفا د ډیرای د پاسو دريږي خو आवाज یا قریش نه کوي आवाज د یا ایها الناس کوي आवाज د یا ایها الناس کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یو عالم ذکر کوي پروفیسر دی ناغه وای په یو دیوال می فکر دی وای په یو دیوال میں یو جملہ ولیدا چې قرآن اور سنت کی دعوت لے کر دنیا پر چھا جاؤ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر دنیا پر چھا جاؤ. ہمائی چې دا ډومبای جمله خو ډیره مزیدار ده چې قرآن اور سنت کی دعوت لے کر خدا دنیا پر چھا جاؤ دا نور خلق یې راولي هغه وایي چې دا خو موږ پسې خوړلو لرالل دا خو نور مرغوب کولی او نور یې راولي نو د دې په ځای به بهترین ټکي سوي. هغه پروفیسر د حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی شاگرد دی نو ایمای چې یاره دې ځای کې خټکې کم یو پکار دی چې دنیا پر چھا جاؤ ما تا غملګری وي چې دې ځای خټکې څه پکارو ما ورته وي چې زما په نظر کې خدا راځي چې د دې په ځای دا لیکل پکار دي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا چې د خلکو یقین راشي چې دا आवाज لګون کې زمون خیر خوا دی دا आवाज لګون کې زمون د مال وګي نه دی دا आवाज لګون کې دا زمونږ د جیداد وګي نه دی دا زمونږ د ځمکې وګي نه دی دې په موږ خپه کیږي او موږ له یو پروګرام راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریشو ته وی ولې داسې کلمه ده تو نخیم داسې کلمه ده تو نخیم چې عرب چې دي نو هغه باندې بستاسو حکومتي او عجم بستاسو تابعداري. نبی علیہ السلام اغیل جولای کی خیر غرزی نبی علیہ السلام د بل چا جیب تغل نه دی د بل چا عزت تغل نه دی په داسې دور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انقلاب आवाज اوچت کو د انقلاب आवाज اوچت کو چې اس طرف تم د الله عبادت نو او د الله تعالی حکومت نو داغی نظر نہ راتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کو سالم دنیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف شو سالم خلق هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف تھی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عالم ذکر کئی وہی ثابت قدم وہ رہتے تھے ہر حق کی بات پر ثابت قدم وہ رہتے تھے ہر حق کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دھار پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مرغوب کېدلو والا نو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لالچ کې دراتلو والا نو او نبی علیہ السلام په روب کې دراتلو والا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مقابل کې خلق را پاسېدو وګدا خبره ده جرګي شروع شوي څه شروع شوي جرګي شروع شوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترله جرګه رااله ترله سره رااله جرګه رااله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر سره خبره وکړه نبی علیہ السلام تر وته وی ما سره سره خبره کوي هغه سره خبره وکینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی نبی علیہ السلام ته وی دا ترونه دي سوي دا ترونه دي سوي دا ترونه دی وای سوي نبی علیہ السلام ته ودی وای زما په مخ کې دی وای چې سوي هغه وته وای کته نه جوړی بیماری نو موږ بدل په خه حکیم علاج کو کما ازغدي خرابي کما ازغدي سوي خرابي موږ به چې ته یو خه حکیم لبوزو کزوان لکی او د ځوانۍ زور در باندې او واده ته د زړه کیږي نو چې زمونږه په قام قبیله کې په کومه جنۍ باندې ته ګوتک دی هغه بدله موږ درکو او موږ درکو او که د مال او د دولت او د سردارۍ وګئ نو موږ به ټول قوم مال راجمع کو مال به راجمع کو او سردار بتا کو مال به هم درکو سردار بتا کو خو شرط بدای چې دا کومه مسالې کوي نو دا به نه کوي دا مساله وسکی پرېږي دي سیرت عالمان ذکر کوي وی نبی علیہ السلام وجړل سنی وی نبی علیہ السلام ولې وجړل چا لیکلی دي چې نبی علیہ السلام چې یو ترمه ملګری وو او هغه عمرانه شو جدا شو هغه موي چې د خلکو جرګه ومانه کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی هغه چې میدان ته را دانګلیو نو هغه د تر په سهارا نور را دانګلی چې ګینه هغه د تر د وجنه میدان ته شویو را دانګلیو بیا هغه کله کله فرمایل طالبانو سره به غپ لگاو وی ځان او تعالی نو میدان ته راو دانګا ویا سینا چې بیا رستو شي بیا به خلک وي چې پنځ پیرې رستو شوی زما تاریخ خراب نه کی زما تاریخ خراب نه کی او بیا به ویل علی جنگ کې بشان شي را لبه جوړ کې د امزول پی غورونه نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غي و فرمایل چې نبی علیہ السلام سترګو کې اوخ کې رااله نبی علیہ السلام دې دریو خبرو ته سوچ وکړو چې زما د توحید مقابله کې او زما د میشن مقابله کې با یو هسپتالونه راځي دویم به زما د میشن مقابله کې جنکای راځي او دریم به زما د میشن مقابله کې عہدی او مالونه راځي زما ډیر امتیان به خراب شي دې ته به ټینګ نشي رفاهي ادارو ته انجیوزونو ته دې ته به ټینګ نشي نو د دې نه بعد توحید میشن او د سنت میشن به تاسو شي پاتې شي نبی علیہ السلام ته وی ستاسو خبره ختمه شو ویاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی زما خبره ووري ترته وی ووره او دې ته مو وایا والله لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري على ان ادا هذا الامر والله لا ادعه حتى اهلك في طلبه او ينفذن الله هذا الامر وی قسم په الله دې چې دای خلا د زمکه را سيزونه یادې لو وضع الشمس على يميني کدی مالا نور په خلاص کې را کوز کی والقمر لا يساري او سپګمای را لبو
گس لاس کې را کوزه کی شرط را تدا کیری علا ان ادا هذا الامر چې زه دا مساله پریږدم دا میشن پریږدم والله لا ادعوه حتى اهلك في طلبه او لا ينفذن الله هذا الامر قسم په الله کزه دا خپل میشن پریږدم کله خپل میشن پریږدم تر دې پوری چې زه د دې په طلب کې مرشم او یا چې الله پوره کی زما مقصد الله تعالی پوره کی پداس تور تیارو کې سپین سبا आवाज کون کې داغه عزم داغه استقلال اغه تسلام چا تنها سالمی دنیا تا او د ټول دنیا مقابله ته ولاړو اغه الله تعالی داغه تربیت کړو یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ادبنی ربی فاحسن تعدیبی ادبنی ربی فاحسن تعدیبی الله تعالی زما تعدیب کړه زما تربیت کړه یعنی زه په خپل پروګرام باندې مین کړم په خپل پروګرام پاغي باندې زمین کړم په خپل میشن هغه کې زه سره او د مال نه تیریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه میشن او چلو ملګری چې کمندنو پیدا کېدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میشن چلولو دو دورونو یوی د مکی دورو او بل د مدینه دورو مکی دور چو ناغي کې افراد پیدا کولو خو جان نثاران او داغي تربیت کولو داغي د ذهن داغي د احساس او داغي د شعور او داغي د عقاید اصلاح داغي د عقاید اصلاح چې عقیده ټوس شي په توحید او په سنت باندې کلک شي او هغه سره د ځان احساس پیدا شي چې زه څوک یم او منګه مستقل حیثیت لرو مولانا سندھی رحمه الله تعالی دا حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی استادو هغه فرمای چې په سن 1915 کې په 1915 کې انګريز زما د گرفتاری حکم وکړو نو ایزه خفیه طور په پټه باندې وتلم په خفیه طور باندې وتلم نو ایلالم افغانستان تدلم نو د غرونو علاقه چې تیرېدم نو د سرحد پته نه لګیدا د بارډر پته نه لګیدا چې کم ځای پورې هندستان دی او د کم ځای نه افغانستان شروع کی نو یو ماشوم ګړې سراولې یو ماشوم وی ګړې سراولې نو ما دا غنه تاسو کو چې دی کې چې کم دنو هندستان کم دی او افغانستان کم دی هغه ماشوم مال عجیبه جواب راکا عجیبه وې زه ډیر حیران شوم هغه ماشوم ما ته وای چې ازی طرف با او ازماست و ازی طرف کفار است وی نخه ما ته خودلا یو غیر را ته خو وی ما ته وای چې طرف ماست وی دا طرف چې دی نو دا زمونږ دی وی افغانستان یې ومنوي وی چې دا طرف زمونږ دی وی دا وی چې طرف کفار است وی دا بل طرف د کافرانو دی وی دې ټکی زه دومره حیران کړم وی ما وی چې دی الک کې دا ماشوم دی خود کې چې کمندنو شعور دی د ځان پیژني چې زه چې کمندنو څوک یم او دا دی غاړې ته چې دی نو دا څوک دي دی چې کمندنو شعور په دې کې شته مکی زندګۍ کې خپل شعور پیدا کولو چې مسلمان په خپل کامل له او مسلمان به د بل تکمیل کوي دا د مسلمان شعور دی چې په خپل کامل
او د بل تکمیل کول. قرآن کریم صفا ویلی دی کنتم خیر امت کامل اخرجت للناس تکمیل کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیل یو احساس ورکو په مکی دور کې د توحید د مهنت سره، د عقایدو د مهنت سره، د عقیدې د اصلاح سره، د عقایدو د جوړولو سره یو لوی میشن هغه ولا دا ورکو چې په دنیا باندې که د اوسېدلو حق لرئ نو تاسو یې لرئ، او دنیا باندې د حاکمیت حق لرئ نو تاسو یې لرئ. دا نور ټول چې دي نو کستا منی نو دی به وخت تیری، کستا نه منی نو دی وخت تیرولی نشي. دا د مسلمان احساسو او د مسلمان دا پہچانو. د دې وجه نه صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت مختصرو لن دعوت پہ ذکر کو وی اسلم تسلم اسلم تسلم اومانا چی بچی کنه منی ختم کنه منی نو ختمی. صحابه کرام با دعوت ورکو وی اللہ ابتاسنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ تعالی منگرا لگلیو چه بانیان دا بندگانو دا غلامین اخلاص کو او دا چا غلامانی کو دا اللہ تعالی غلامانی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احساس ورکڑو نو آغای خپل میشن رساو، آغا پا خپلا کاملو نو دا بل تکمیل کو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دا غی دا میشنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی دا دی احساس ورکو، عقائد و احساس عقائد جوڑول، بنیاد مضبوطول، توحید نوی عقیدہ نوی اس مسلمان چغا وباسی آغا چغا فائدہ نکی. زکا آغا چغا صرف دا خلی دا طرف ندا، آغا دا سلن ندا، او کما چه دا جذباتو پیداوار وی، کما چغا چه دا جذباتو پیداوار وی نا آغا دیر اگدا نوی، دیر اگدا نوی، آغا لگ ساتی وی. او چه کما دا عقیدی پیداوار وی آغا دا سلن وی، آغا دا عقیدی پیداوار وی، دا توحید پیداوار وی، نو آغا چغا دائم وی. دا دی وجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه خپل امت تا او قتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی زما د امت حال او حکومت په نیمه ورځ وی د غټ ورسه غټي. نو نبی علیہ السلام نیمه ورځ چې تاریخ او قتل شي نو 500 سال د نبی علیہ السلام دغه مهنت اثرو سوره 500 سال او 500 سال د الله د ورځې نیمه ورځ ده، د الله د ورځې صدا نیمه ورځ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مهنت اثرو. الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتخاب کړو چې هغه تیاری ختم کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تن تنها د هغه تودرید هغه د عبادت د غیر الله تیاری او د حکومت د غیر الله تیاری. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله کوم میشن لره لګلو نبی علیہ السلام به بوت اونیو او راوچت په قسمه کې لبیر اخلاص کو او به ویل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګټي بوتان هم مات کړل خو ورسره د غوخي بوتان هم سکړو. نبی علیہ السلام چې څنګه وویل چې لات او منات ختم شو نو ورسره وویل چې قیصر او کسرا هم شو ختم. نبی علیہ السلام د غوخي بوتان هم ختم کړو، عبادت هم صرف د یو الله او حکومت هم صرف د چاو د یو الله. د نبی علیہ السلام میشن
هغه دا ذکر کوي ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله چې دا الله تعالی دین دا الله تعالی پروګرام دا په ټوله دنیا باندې غالب شي دا نن د ټولو مسلمانانو دا غي ذمہ داری ده د سالم اسلام عالم اسلام دا غي دا ذمہ داری ده او دا د نبی علیہ السلام قرض په وګو باندې پروت دی چې د نبی علیہ السلام میشن نن دنیا کې اسلام او مسلمان غالب دی ها اسلام او مسلمان غالب دی نه دی کنه دا ذمہواری د ټولو مسلمانانو ده دا د یو علاقې نه ده دا د یو سرحد نه ده دا د یوې پولې نه ده د اقبال آوازو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر په اسلام باندې با ټول مسلمانان یو شانتي دړمن وي او په مسلمان باندې با ټول مسلمان یو شانتي سوي دړمن وي دا بنوي لکه د پارمی چرګانو چا چرګانو پارمی چرګان چې پنجرې ته لاس وردن نه کې کنه نو نور ګټ ته شي او وې زمانہ چې دیونی مونږ ته د خیرینو او کورنی چرګ پسې چې منډه وای نه په خپلم دیوال ته وخیږي هغه نورم دیوال ته چغه کی وې دا لا کومه چې زمونږ سره دا ظلم کیږي دا لا خبره ده اوسو چغه وباسي یو په یو دیوال بل په بل دیوال زمونږ نم پارمی چرګان جوړ شوی دي فلسطین کې به مسلمانانو تکلیفي چې مونږ ته خیر وینو هغه به کیږي سره بس صرف په دې اتفاق وکړو چې راځي چې یو خیره ورته وکړو لغونته کې د مسلمانانو حکومتونو لرا د مسلمانانو لیډرانو لرا د مسلمانانو قائدینو لرا لک احساس پکار دی حاکمانو د مسلمانانو لرا لک احساس پکار دی کدا نن نوی نو سبب بیا په منګ باندې وي بیا به یو بل تماشې کو ورونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروګرامو ټول مسلمانان بلکې انسانیت یو کول د الله تعالی په توحید باندې او د الله رب العزت پر علی ګلی شوی میشن باندې زمنګ د اجتماع مقصد توحید او سنت ترابلل او په توحید او سنت سالم انسانیت یو کول د دې اجتماع مقصد هم دا دی او چې را روانه عظیم الشان اجتماع را روانه ده دا غیم دک مقصد دی دغه دی کنه قبل زوبه ان شاء الله زوبه کنه واخر دعوانا الحمدلله